السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته شته چې د مړي دپاره کفن څنګه تیاریږي. مړي ته به کفن څنګه جوړول کېږي، چې څنګه به کفن جوړئ. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ. که تاسو نن سبا سوچ وکړئ نو نور سبا نوجوانان چې دي نو هغه د دې نه ډېر نه دي خبر، او مشران به خبر وي، خو دا کشران نه دي خبر. نو دا ویډیو راسره مکمل وګورئ، دې طریقه ضرور یاد کړئ او د نورو ملګرو سره دا ویډیو ضرور شیر کړئ. زمونږ مسلمانان ځکه چې نور ملګرو ته هم ورسي چې دې نه طریقه یاد کړي. په دې کې هر قسمه وخت راتللی شي. نو مولانا صاحب ته په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ او مولانا صاحب ته مکمل طریقه ښیي او تاسو به را ویډیو وګورئ چې مکمل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، ناظرینو، کتونکو، الله پاک مو کامیاب لره. د مړي د کفن طریقه ډېره په اسانه طریقه باندې زه تاسو ته ښایم. ما د دغې ریموټ نه فلحال عارضي طور باندې داسې ووایو چې دا موږ سره مړی دی، صرف د تاسو د پوهې دپاره، او موږ سره د کفن کپړې د کاغذونه موږ برابر کړي دي. مړی د کفن طریقه دا شوه چې دا دوه کپړې به ورته په کټ کې واچوئ او دا کپړې به دومره وي چې د سر او د خپو نه به د مړي تېرې وي. ټیک شوه. دریم نمبر کې بیا وروڼو قدردانو بیا به داسې کار وکړئ چې هغې دپاره به کمیس برابر کړئ. مړی چې دا اوس په تخته باندې پروت دی یا نن یې راپورته کړئ، کمیس په دغې طریقه باندې برابروئ. د سر دپاره به دلته مونږ ورته هغه برابر کړو او په دې کې بیا دا کمیس شو. نو دا دوه کپړې اچوو په کفن باندې او هغې نه بعد مونږ مړی راپورته کړو او په دغه ځای کې مونږ مثال په طور باندې کېښودو. ټیک شوه. چې کېښودو دا مړی، نو تاسو ناظرینو کتونکو ګورئ ښه، په دغې طریقې باندې دا چې کوم دی که نه دا کمیس دا مونږ دغې مړي ته ور واغستو. خو په دې حالت کې به یوې خبرې ته خیال کوئ چې د مړي ستر به پټ وي. کمیس ته چې پرې راواچولو، ټیک شوه، د هغې نه بعد دغه ته ایزار وایي. ایزار دا کمیس شو، راماتې کپې، ټیک شو، دا ایزار دی، دا به داسې پرې راواچئ. مطلب چې دا به د مړي چې کوم مثال په طور باندې دا د مړي ګز طرف دی، دا یې ښی طرف دی، دا ګز طرف په اول پرې راواړئ. ټیک شوه. بیا به دا ښی طرف پرې راواړئ. ټیک شوه. د هغې نه بعد به وروڼو تاسو ګورئ د کیمرې په شیشه باندې دغه کې مونږ هغه پچوکې شانې نه وي د کفن، هغه مونږ دې ته ور واچوو. پې ویې تړو، دلته یې مو تړو، دلته یې مو تړو، دلته یې مو تړو. ټیک شوه. بیا پې دا راواړو او د هغې نه بعد دا چې کوم هغه دام پسې رامات کړو د مړي، او دا چې کوم د دام دلته ورپسې رامات کړو. نو دا وروڼو د کفن طریقه. او کفن کې کپړه چې ده ښه کپړه پکار ده، داسې کپړه چې دغه مړي په ژوندون باندې کومه استعمالوله. دا تاسو په وړاندې ما یو څو هغه وکړل او الله پاک تاسو ټول خوشحاله کړي. کوشش وکړئ ملګرو سره شیر کړئ چې خلک پوه شي په دې کفن په طریقه کار باندې چې کفن طریقه څنګه پکار ده. الله پاک مو خوشحاله کړي.